أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سورة الرعد 3 نمبر آیات تھی. پدې 3 نمبر آیات کې دلیل عقلی ذکر کیږي په وحدانیت الله تعالی باندې. مخکې هم دلیل عقلی ذکر شوی او هغه تعلق بر د اسمانونو سره. دغه د دلیل عقلی علوی ویل کیږي. او دویم نن دلیل عقلی ذکر کیږي په توحید الله تعالی باندې، د وجود الله تعالی باندې او د الله تعالی د قدرتونو د ثابتولو باندې. د دلیل سفلی لاندې نه، یعنی کوم تعلق د خپل لاندې دی، زمکه سره تعلق دی. انسان چې اوسېږي نو انسان یو بر نظام دی چې هغه د آسماني نظام ویل کېږي، ایو لاندې نظام د زمکه نه نظام دی. مینس کې انسان ژوند دی رہی نو پرون علوي دلیل آسماني دلیل ذکر شو او نن لاندې زمکه نه دلیل ذکر کېږي. الله تعالی وی وهو الذي الله غزاد ته مد الارض چې غړولې د زمکه یې غړولې د ژوند لپاره همواره کړې ده. وجعل فيها او پیدا کړې دي پدې کې رواسي غرونه زمکه کې دې لپاره خودلې شوی د دې دوه مقصدونه دي. یو مقصد قرآن ذکر کړی دی چې انت مدبیکم دې لپاره چې د زمکه حرکت نه کوي او توازن برابري. نو دغه مقصد لپاره الله تعالی باندې کې غرونه خوري. او سورۃ النبأ کې براشي چې الله تعالی غرونه د میخونو په تور باندې خري دي. میخ صفت دا ده چې د دوه سيزونه رايو کوي او د هغه د میزنه حرکت وباسي، لچک لري کوي. د میخ علامه دا ده چې دا بر لګ ښکاری خدا حقته درجوري. نو غرونه د کوم سرونه تاسو یې نه د غرونو دا معمولی د میخ هغه سر غونته کې دي. کله دا غرونه ډیر جوړ کته تری بس مو کې دا ډیر جوړي د دې بنیاد ډیر کته. نو الله تعالی زموږه وګړوله او د هغه توازن برقرار ساتلو لپاره په هغه باندې غرونه کې خودرونه به مضبوط کلک. او د غر بل مقصد دا لوی فائدې دا ده چې په دې کې وبس ټور کېږي، په دې باندې بس سر باندې وورد کېږي، هغه وورونه بیا ټولې دنیا ته وب منتقلېږي په پټو لارو باندې، د کویانو په ذریعہ باندې، نهرونو په ذریعہ باندې. او دغه طریقه باندې بزما کې د هیڅ ټینکۍ او ډیم ضرورت نه، هم دغه شان د ارزګن ته وو د واورې په ذریعہ باندې د غرونو د سرونو د وجنه خوري. وانهار او الله تعالی پیدا کړی دي نهرونه. ومن كل الثمرات وحرق سميوي جعل فيها زوجين اثنين پیدا کړی دي بزما کې زوجين اثنين جوړې دوا یعنی په دې زما کې الله تعالی میوه هم پیدا کړی دي او دغه میوه چې کوم دینو جوړې دي یا زوجین اثنین په معنا د قسمونو سره دي چې الله تعالی دغه میوه په قسمونو پیدا کړی دي. کم از کم دوه قسمه خو لازمي. د زوجین اثنین کې احتمال دا دی چې زوجین په معنا د نر او ښځې سره شي، جوړې په معنا سره واخیستل شي. وای دا معنا هم ثابت ده چې په ډیرو بوټو کې تجربه ثابت کړل، تحقیق ثابت کړل چې په بوټو کې نر او ښځه پکې کجوري باندې کې د ټولو اتفاق ده چې په کجوره کې د کجوره نرې بل ښځه کجوره. نو ممکن ده چې د زوجین اثنین نه مراد ښځه او نر ته مراد شي. او اگر چې په دې باره کې تحقیق دا نه ثابت کړي دا وسه پورې چې هر بوټو کې نر او ښځه، لیکن احتمال شته چې نر او ښځه پکې او په ځینو بوټو کې ثابت شوی ده. دویم احتمال زوجین اثنین کې دا د زوجین په معنا د قسمونو سره دی چې الله تعالی په هر قسم میوه کې کم از کم دوه قسمونه پیدا کړی دي. په هر میوه کې کم از کم، یعنی زیات پکې شته دی، لیکن کته دونه پکې کته نور نه. دا څنګه؟ نو ګوره هر یو قسم میوه چې کوم دغه کجوره ده او هغه انار ده او هغه مڼه ده، هر یو شی تاسو راواله. نو د دې کم مقدار دا چې د دوه قسمه یو بخواګي بل به تروي، یو بخواګي بل به پیکای. دغه شان د کې
په رنګونو کې به فرق ځینې مڼې به تورې ځینې به سپینې دغه شان د کې په غټوالي کچوالي کې به فرق وي نو په هر اعتبار سره په هر میوه کې کم نه کم دوه قسمه خو لازم جوړیږي او د دې ټولو دا یو قسم تخم نه کېږي یو خاوره ده یو قسم وبدي او بیا هم به دغه دنه دومره عجبه قسمونه جوړیږي معلومیږي دا چې په دې کې یو ذات تصرف کوي هغه دا کار کوي او دې سره د فلسفه او د ځینې ساينسدانانو هغه قول هم رد کیږي چې د دې هغه د دې لپاره سبب طبیعت او ماده ګڼي چې طبیعت او د ماده په اعتبار سره د خوان او رنګ کې تغییر دی نغه جواب دې ځکه کې وشه چې ته ځکه کې ماده یو ده طبیعت هم یو دی بیا د کچې او غټه پکې څنګه را پیدا شو پر خوان کې د فرق د کم ځای نه را پیدا شو د سره پکې چا وکړو الته خو ماده او طبیعت یو دی نو دغه خلکو د خلاف زبردست تردید دی چې کوم خلک د دې سيزونو د پیدا کول لپاره بنیادی سبب طبیعت او ماده ثابتوي او دا خلک اکثر د هري خلک دي نو دې ځکه کې دغه ماده او د طبیعت د یووالي باوجود د انقلاب د فرق نو اوس به تاسو جواب کوي چې د انقلاب کوم ځای نه راغی لازم ته مجبور یې چې دا ومنه چې د بګي وزات تصرف دا هغه ذات تصرف د وجه نه د سکی یغشي الليل النهار پټای په شپې باندې ورځ شپراولي او د ورځ په پټکی نو قسم د تشبیه د جګویا یو رڼا تر واغلی یو روخانه سیس او یو پرده کې وردن کې وخت هغه رڼا او روحانیت ختم شي دغه شان سپین ورځ به بده معنی به تور تیار په شان د پردې رخورش هغه ورځ به ختم کې او د مستسل د نظام روان دي یو پیر نه دی نو اوس دې ځګن کې د سپیکر کې چې کشپراله نو بده به ورځ چاره وستره دا کار څوک یې په خپل مقدار باندې ورځ راځي په خپل انداز باندې شپه راځي او چې کله شپه ختم شو نو ورځ رااله ورځ بیا په څنګه ختم شو او بیا غي شپه شروع کیږي او مسلسل دا نظام څنګه چلیږي به کوم ځای نه چلیږي نو لازم مطلب دې باندې مجبور شي یو ذات دا کار کوي دې حالات باندې امام شافعي رحمه الله ویل د امام شافعي رحمه الله مستقل مسلک دا دی چې یو سړی په بیابان ځنګل کې اوسېږي هیڅ چا سره رابطه نه کیږي هم دا سره د الله په توحید باندې مکلف دي اگر که دعوت ته نه رسي څنګه ولی مکلف دي ځکه د سر عقل شته او د عقل د وجه نه ډیر څه معلومیږي نو امام شافعي رحم الله وی ګوره وای چې کله ته په ځای باندې زی اول ته د کجو د اوخ پچ بیا مونږ نو د اوخ پچ نه ته معلومول شي چې دا د اوخ پچ د بلشینه د په دې لار به وختلې نو د دې کچې پچ نه ته لوی اوخ معلوم بیا ته په دې باندې پوهیږي چې اوخ په لار باندې وازه نه زی د قافلې سره تړي دی معلومي کې دا چې په دې لار باندې اوخانو قافله الله نو د دې کچې پچ نه دا د اوخانو لوی قافله معلومه کړه دا په ذریعہ باندې نو چې دا پچ نه قافله معلومیږي دومره لوی کائنات په الله تعالی څنګه معلومیږي نو معلومیږي دا چې هر انسان په دې باندې مکلف دی الله تعالی وجود او توحید با تسلیمي بغیر د دعوت نه بغیر د چا د رابطې نه په دې باندې مکلف دی الله تعالی و ان فی ذلک یقینا فذیک یعنی بتاغه مخه چې کوم ذکر شو لآیات خامخ نخدی د الله تعالی د قدرتونو او توحید نخ پکې موجود دي لقوم يتفکرون د څه قوم د پاره چې هغه فکر کوي فکر والا خلک مکه چې کوم دلایل ذکر شنو هغه دلایل نورسته الله تعالی ذکر کړل چې لعلکم بلقاء ربکم توقنون آسمانی دلایل نه بعد الله تعالی وجه دلایل مو دې د پاره ذکر کړو چې تاسو یقین نشي دا په دې اته کې یقین ته ذکر شو په دې وجه باندې چې اته کې ټول سيزونه بسترګ باندې په حواس باندې معلومات محسوس سيزونه اسمان لیدل کېدو ستوري لیدل کېدو نور لیدل کېدو دوی د حرکت او دوی د انقلاب په سترګ باندې لیدل کېدو نو هغه کې فکر ته ضرورت نه صرف یقین ته ضرورت سره یقین وکړي او دا نظام دغه شانته کېږي شک مرض خاري ختمول لیکن بدننی دلایل کې چې کوم تعلق د اسمه کې سره دی نو بدلی کې د محسوسات او سره معقولات هم موجود دي یعنی دا شی نه به هم موجود دي چې په عقل سره معلومیږي معقولات څه ته ویل کېږي چې په محسوسو شیزونو کې تفکر وکي او داغه نه یو بل انقلاب معلوم کی بل نظام ته معلوم کی لکه اوس بده کې میوي چې کومې دي هغه محسوس شیزونه دي خلک یې خلک خوري په لاسو کې راخلي په حواس باندې معلومي به بده نو دغه معلوم شیزونه شو محسوس شیزونه شو بده کې معقولات شي دي نو بده کې دنه چې کوم نه ته فکر وکي چې د یو قسم میوه دا مثال په تور مړه را واخله انار را واخله بده کې دومره انقلابات راغلي دي بده یو قسم کې دنه انقلابات دي چې ځنې غاټي ځنې کچي ځنې تروي ځنې ترخی پرنګونو کې فرق باقاعده موجود دی
او قسم یو دی لکه دا انار تاسو چې کې بده ډېر زیات قسمونه وي کچی کچی پکې پکې واړه واړه غټ غټ ډېر زیات غټ پکې پکې او دغه خواږه او تروه دغه شان دغه جدا جدا قسمونه پکې راځي دغه شان د ماڼه کې چې کوم دی تورې ماڼې سرې ماڼې او دغه شان دغه خوږي او هغه چې خوږي اډولینه تروي او مختلف انداز پکې پیدا کیږي نو بده کې تحقیق تا شروع تحقیق نه بعد دې انجام ته ورسېدل چې یاره دا خود دا فرق پکې سوق راولي دا خو سوق شته پکې انقلاب راولي کني بوټه یو دی قسم یو دی زمکه یو دا په یو شان د کېدی دین ته معلومه کړل چې بده کې رقم انقلاب دی د سوق راولي نو اوس دا ورستانه خبره چې تا معلومه کړله چې بده کې فرق دی او دا فرق راوستون کې یو سوق شته دی دا معقولات دی او دا معقول څه معلومولو لپاره د عقل ضرورت دی د فکر ضرورت دی سره فکر پکې وکړي چې فکر نه کوي څه پته لګي چې لا په دې میوه کې څو قسمونه دي او دا پکې فرق څوک راولي اگر دې خبرونه څه خبريږي غافل خلک دې نه خبريږي نو ځکه الله تعالی وایي چې لقوم يتفکرون د قوم د پاره چې فکر کوي چې فکر څوک کوي نو به خبره باندې پوي دی او چې کوم خلکو کې د فکر ماده نشته دی هغه د ډول پته نه لګي چې دنیا سره نظام څنګه چلیږي د کوم ځکه نه چلیږي هغه دې خبر سره تعلق بیا نشته دی وفي الارض بزمګه قطع ټوټي دي حصي دي د ازمکه چې کوم تاسو یې نه دا ټول یو شانت کې نه ده بده کې مختلف قسم مختلف ټوټي وي سي دي ځنې علاقې مکمل خوارزم کوي هیڅ شی پکې نه کېږي ځنې علاقې مکمل وچ ګټي چې هیڅ شی نه بدیږي او ځنې علاقې د سې چې باغ کې باغونه کېږي لیکن فصل پکې نه کېږي په ځنو کې فصل کېږي خو باغونه پکې نه کېږي بیا یو ځمکه یو شان پیداواري د بل ځمکه بل شان پیداواري نو اوس بده کې د نسوچ وکړه چې دا دومره د یو ځمکه دومره مختلف قسم حصي بدن بده کې موجود دي تاسو پټای کنه غنه مخه ته بدل لګ ځګین کې جدا جدا پر خراز جدا جدا ځګین به ترازي او لګ ځګین په معمولی ځګین کې انقلاب براش مخته نو اوس دا یو ځمکه دا بده کې دومره بلا حصي او جدا قسمونه ټول د یو بل سره ټچ دي او دغه جدا جدا قطعات چې کم دین په یو بل باندې اثر انداز کیږي نه یو ځمکه خوره ته په خواږه بل خزمه کده د خوارزمه کې بل خزمه کې باندې اثر انداز کیږي نه چې داغي په سره مسر خراب کی وغه مونش یا دا خزمه کده دا خزمه کې به خوره باندې اثر انداز کیږي نه یو علاقه پسته دغه په پرخه باندې اثر انداز کیږي نه د پرخه وخري ختمه کی او یو علاقه پرخه ده ناغه د پسته ځمکه ځان سره پرخه کولې نشي پرخه کوي نه په یو بل باندې اثر انداز کیږي نه معلومی کې دا چې دومره جدا جدا قسمونه او یو بل سره ټچ پاتې شوی او بیا په یو بل باندې اثر نه کوي معلومی کې دا چې د یو ذات منع کړی دی د دې اثر کولونه په یو بل باندې اثر انداز کېدی نشي لکه څنګه چې د روسته بابا سورۃ الرحمن کې به د بحرین مبارک راشي چې دوه بحرونه دي او د یو بحر او بچ کم دي د خوږی دي او د بلاغي تروي دي او دا بحرونه برګ بهيږي او د یو بحر په بل باندې غالب کیږي نو د خوږی په ترو باندې ورته پاسه کیږي چې ګډي وډي شي او د تروي په خوګو باندې نه راوړي منځ کې باري کې فرض راځي بستر کې باندې ښکاری نه د دریابونو نظام دی دا دومره فرق بده کې راوستل او دا فرق برقرار ساتل چې په یو بل باندې اثر انداز نشي د الله تعالی د یو لوی قدرت علامه ده نو الله تعالی یو په الارض بزمږي قطع نو حصي دي متجاورات د یو بل سره پیوست او په یو بل باندې اثر نه لري وجنات نو باغونه دي من اعناب النانګورو وزرع او د فصلونو ونخيل او د کجرو سنوان هغه چې ګوري سنوان هغه کجوري ته ویل کېږي چې د یخنه یو زړی نه غیر اوخیږي او دغه زړی نوروز ته دغه نوروز ته غن سانګي ونیسي په مانس کې تانه بیا غنش پورته د غن تیږي وخیږي دا سنوان ګور چې هغه د یخنه خو بنیادی خو یو دی خو پورته کې تیږي غنډي وغیر سنوان هغه چې ګور نه نو چې ګور نه هغه څنګه دی د یخنه یو د غیر اوخیږي او نه یو تانه وخیږي او خور نشي څنګه دي خوري نشي لکه هم بکجورو کې دا قسم نشته او په عام بوټو کې هم کې دي شي عام بوټي هم ځنې د سې د یخنه یو څنګه راوخی یو د غیر راوخی نه پورته راځي او ځنې دا سې د یخنه راوخی بس ګڼ کې د مخ سره شروع کی نو سینوان ګورته وایي چې د یخنه د ځمکې د خطر نه بعد ګڼ تیغ روان کړي او غیر سینوان هغه ته وایي چې د یخنه چې کله زړه راوخی شي نو ګڼ تیغ روان نه کی هم یو تنه پورته راړي شي کجوري تنه واخله نه غسره سجوته نه نو وس دې ځکه کې وګوره چې زمکه یو او بي یو شان خاوره هوا نور یو دی بیا په دې دومره زبردست انقلاب او دومره بدلون د سوګرا ولی د یو ذات هغه په تصرف کې د سکیږي
الله ويسقى بماء واحد وبکیږي دغه ټول سيزونه بماء واحد په یو قسم باندې یو شاو باندې وو کې فرق نشته چې هم فصل ته ملاويږي هم انګور ته ملاويږي هم کجور ته ملاويږي او دې کې دومره زبردست فرق او انقلاب راځي ونفصل من غرواله ور کړي ده بعضها بعض ردیته اعلی بعض په بعض نور باندې په اوکور په خوراک ځنې کجوري ځنې نور کجورونه بهتر غوړه دي په خوراک لکه عجب کجور د ټورونو اولا بهتره قیمتي کجوره ده په دې کې د کجور کې د ډیر زیات قسمونه ډیر زیات چې کوم کسانو کجور کار کړي هغه تفصيلات معلومي دغه شان د انګورو کې ډیر قسمونه دي ډیر زیات د زموږ علاقو کې هم د بلا قسمونه شته تور او سپین او بیا تربو او خواږه او د بلا قسمونه بکشته او ځینې بګر زینونه ډیر قیمتي او بهتري دغه شان کې حال فصلونه را واخله نو دا ټول چې کم دینو ځینې د ځینې نورونه په خوراک کې بهتر غوړه او ځینې د کمزوري دي حالانکه د دې یو دي خاورې یو ده هوا یو ده نور یو دی په دې کې یو ذات موجود دی چې په انقلاب او فرق راولي هغه ذات الله تعالی دی ان فی ذلک یقینا بدی ټول سيزونو کې چې مکه ذکر شو لآیات خامخ نخدی لقوم یعقلون د قوم د پاره چې عقل لري عقل مند خلق د پاره تفسیر معنی القرآن ذکر کوي چې کم کس د الله تعالی په قدرتونو کې تحقیق کوي او د الله تعالی په قدرتونو کې دنه معلومات حاصلې د الله تعالی لوی معلومي د الله تعالی ذات صفات په معلومولو کې کوشش کوي او دغه ظاهر محسوسات چې کم دي د دینه معلومات حاصلې وای دا خلک عقل من خلق دي اگر که چاله بسترو کې نه ورځي خو عقل من دي او کم خلک د الله تعالی په کائناتو کې سوچ فکر نه کوي د الله تعالی ذات صفات قدرتونه نشي معلوموله وګدا خلک صبر مقلمنی خلک شماري خدا خلک عقل من نه دي دا تحقیق د تفسیر باندې بالقران دی وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ د دې څخه نه پورې دلایل عقلیه د الله تعالی په ذات او صفات باندې ذکر شو او دغه دلایل چې کوم دي دغه نه خود به خود دام معلومېدل چې څنګه الله تعالی دومره ناشنا کارونه کولی شي څنګه وړاندې دومره دلایل تاسو واوریدل نو د څه په اسانه باندې دام کولی شي د مړي د بارج باندې کې حساب سره وکړي د آسان کار دی د مخکینی کارګزاري په نسبت باندې د کار آسان دی نو دین خود به خود باندې بعث بعد الموت یعنی د مرګ نه بعد ژوند ته هم معلوم شو لیکن ندین اورسته چې کوم دی د مشرکانو د اعتراضات چې کوم د نبی عليه السلام پر رسالت باندې کول د هغه جوابات ذکر کیږي هغه شبهات او اعتراضات چې د نبی عليه السلام په پیغمبري باندې کول هغه جوابونه کیږي اولنې جواب په طریقه د زجر باندې ذکر کیږي چې هم دغه کافرانو ته رټنه ده هم د دې جواب دوی د دې قباح یو قبطیا تفصیلی جواب نو اعتراض د دې داو چې نبی عليه السلام واقعي اخلاق ټیک دي په ژوند کې دروغ نه دی ویلي صادق او امین دی په هیڅ یو صفت زموږ اعتراض نشته مشرکانو به ویل لیکن زموږ اعتراض په دې خبره باندې دی چې دې د خبرو معلومات ورکوي چې هغه عقل نه مني حواس نه مني هغه خبره د کېدو نه دي او دی وایي چې وبشي پس زموږ په شک راغی د خبره کوم یو کړی دا نو خبره دا کړی دا چې یاره نبی عليه السلام وایي چې دا خلک به چې مړ شي دوباره بژوند کیږي او دوباره ژوندون ولې زموږ عقل نه مني عقل نه راځي دا د اعتراض نو دې ځکه کې د دې هغه اعتراض کوم دی جواب کیږي جواب په طریقه د زجر باندې کیږي په بل انداز باندې کیږي چې هم زجر دی هم د دې سره په تخویف ذکر چې د آخرت یره به ذکر شي او د دې مز کې به جواب هم وشي نو دا اوس د جمله ده چې هم به دی ورټل شي هم به جواب وشي هم د دې لپاره یره ذکر شي د آخرت یره به ذکر شي د ناشنا انداز باندې دې ته ویل کېږي قرآني مضامین چې په سمندر په کوزه کې راځي ولې ته ویل کېږي نو الله تعالی وایي وان تعجب کته تعجب کې دې کافرانو ته یعنی ته حیران چې دا خلصا جب خلق چې زما پیغمبري په معجزو سره ثابت شوله په ښکارا نه خو سره ثابت شوله او دوی نه مني یو ښکارا یقینا سیس نه انکار کوي او دغه په مقابل کې څه شی مني د څه شی مني چې هغه ناقل مني نه حواس مني او نه پاکه مني دلایل شته دا څه شی ته بوتانو عبادت راواله مشرکان د نبی اسلام پیغمبري نه مني او د بوتانو خدایتوب مني اوس دغه بوتان چې کوم دي نه بده من دلایل شته نه حواس مني نه عقل مني او نه چې کوم دین بده کې تجربه شته هیڅ شی پکې نشته
د نبی علیہ السلام پیغمبري په مقابل کې چې معجزو سره ثابت ده هغه په مقابل کې د شی منل چې په هیڅ سره ثابت نه دی. ډېر د تعجب خبره، ډېر د حیرانتیا خبره ده، سره د حیرانېږي. نو نبی علیہ السلام ته الله تعالی وایي کته دغه خبره ته حیرانېږي چې دا بوتان مني او ما نه مني، زما پیغمبري په معجزو سره ثابت دا نه مني او بوتان مني چې هیڅ دلیل او ثبوت او عقل په دې کې کار نه کوي. نو وایي د دې نه یو ورخه تعجبي خبره بل مشته او هغه بل تعجبي خبره ده فعجب قولهم نو ډېر ناشنا او وینا ردوي دغه ناشنا خبره هغه ده اذا كنا ترابا ائنا لفي خلق جديد چې هر کله جمنګ شو خاوري یعنی مړ شو خاوري شو ائنا لفي خلق جديد ام بشو پیدایش نوې سره دوباره بجوند کیږي د به پتا ورته ملنډي باندې ویل دا کارم کیږي. او بل ځکه دا مضمون الله تعالی په نور الفاظو کې ذکر کړی دی چې هغه کس درو نه خیمه چې خلکو ته وایي چې مړی دوباره ژوند کیږي، مړی به ژوند کیږي، هغه کس درو نه خیمه ملنډي به کوي، مزاح به کوي، مسخري به کوي. نو الله تعالی وایي د مخکینی تعجب په نسبت باندې چراواري دا دوی مو وینا ډېر ناشنا ده. څنګه ناشنا ده؟ ګور دا مکه چې کوم دلایل ذکر شو، تفسیری دلایل، عقلی دلایل، دغه دلایل د الله تعالی قدرتونه او د الله تعالی صفات په کامله درجه باندې ثابت کړو چې ثابت کړو او ته دا خبره منې چې د انسانان الله تعالی پیدا کړی دا ته ومنله بیا هغه نه بعد به دوباره ژوندون کې شک مني. نو ډېر عجیب خبره خدا ده چې په انساني معاملاتو کې راواخلي هم انسان چې کله یو څه جوړي پاور ځم باندې جوړول لګرانی تجربه ډېر زیاتې غواړي، مهنت ډېر غواړي، خو چې یو پر جوړ شي بیا هغه دوباره جوړول باقي ځان ترقی کول استګران نه. نو چې الله تعالی انسان اول ځل باندې پیدا کړ چې اس نمونه تصور نقشه موجوده نه و، دومره کائنات پیدا کړو، نو دوباره دا ژوندۍ کول داسې شي د ډېر آسان شو دغه په نسبت باندې. نو دا خلک ډېر بي وقوفه دي چې اولنې پیدایش یې مني او دوباره ژوندونی بیا نه مني. لیکن په دې باندې الله تعالی وی خلاصيږي نه اولئک الذین کفروا بربهم دا هغه کسان دي چې کفر وکړل په خپل رب باندې. نو تاسو به سوچ کوئ چې دی خدای الله تعالی نه انکار ونه کړ دوباره ژوندون نه صرف انکار وکړ. نو دا اصل کې د الله نه انکار شو. څنګه د الله نه انکار شو؟ دوباره ژوندون خبر چا ور کړی دی؟ نبی علیہ السلام ور کړی دی. خا د نبی علیہ السلام په خبره باندې یقین نشته چې نبی علیہ السلام په خبره دی یقین نشته دی ته الله تعالی خدای ته پر یقین نشته چې پیغمبر را لګیو تی نه مني. نو کته اسی الله من جزې منما چې پیغمبر ولا نه مني الله تعالی اسی منل سکار ور کوي دا هیڅ کارم نه ور کوي. نو دسی وای چې کته جزئی ایمان لري لیکن ستاسو ایمان تمام ارکان برابر نه دي دغه ایمان دی په نه ایمان کې شمار شو دسی مطلب شو. نو معنی دا او دا صریح دلیل له بده خبره باندې چې کوم خلق بعض بعد الموت نه مني دوباره ژوندون نه مني دغه خلق قطعی کافران دي. اگر که قران ومني، اگر که حدیث ومني، اگر که نبی علیہ السلام پیغمبري تسلیم کی په نور خبرو کې، لیکن د بعض بعد الموت په وجه باندې خلق قطعی کافران دي. د ایمان ارکان چې سره دوباره ژوندون مني او دوی نه مني. خارج د کله د ایمان د رکن نه منکر شو دوباره ژوندون نه من کړ دي انجام به صحیح کیږي وو سره سو. الله تعالی وایي و اولئک او دغه کسان الاغلال فی اعناقهم توقون بر دی په مرو کې پراتی په جهنم کې. توق څه شی دی؟ مجرمان نیول او تړل او غیر سزاګانې ورکول لپاره. عام طور په دنیا کې دغه قانون او رواج دی چې د لاسونو تړلو لپاره چې کوم شی استعمالي کې پښتو کې هغه ته اتکړه وي او کوم څه چې په پښتو کې اچي هغه ته پیړای وي چې کړزې دی نشي. کوم شی چې ته مړای کې اچي هغه ته توق وي. توق وسپنه ده، یو سیز دی وسپنه ده. دا د کولاویږي بنديږي د کولاویږي باندې قبضه مونته لګېدلې. دا څه دروازه د مړای پناه باندې جوړي، سټ پناه باندې جوړي د بده سټ کې ورواچ او به سره باندې کې تعالی کې د دې نقصان دی مشکلات دا پیدا کوي چې کله تا په مړای کې ولېږي سر ته اړولې راړولې نه چتاویږي نه سر کله پورته نشي کته یو شان ورسار نه ولې نو چې کله ته مزل کې مزل نشي کولای ګرځې دی نشي او دا سر بریده سی یو ځای باندې ولاړی نو ډیر ځای سره تنګي سخت تنګي هم سر ډړ کې هم تاوی دی نشي هم ګرځې دی صحیح نشي. د جهالت په زمانه کې به عرب ودا کار د غلامانو سره کاو چې کوم حبشیان به ونه و د حبشیان ډیر بدی شروع دي دا به ونه ولې د بد نظر باندې کتل نو دا خلک به راوسته په سر کې به ول توق واچو چې تختینه بلې به خدمتونه کول او توق په سر کې و نه غریب سفر نشه کول پیاده بتلې نشو چې تلې چې تختې دی بنش دوی سبا غریب دوی سره مجبوران دی راو کڅو مزدوري دراغه عرب ولا قوت براو وختو یا ودا خلک په سفر باندې لاړ لاغي ماشومان به راو تختول هغه سب به غیر کو راو به تختاو نو بسر کې به توق واچو پر خدمتونه به کول وستبو نو الله تعالی دې څنګه کوي چې د دې په سټونه کې به توقونه پراته په جهنم کې د غور توقونه وي
واولئک او دا کسان اصحاب النار خاوندان د اور دي. نو په دې کې هغه بیړۍ ذکر ونه شو او د اتکړو ذکر ونه شو، دا غي ذکر بنور ذکر کیشته چې برازونو کې به زنجیرونه خپل کې به بیړۍ او بمړی کې به توقونه د جهنم په لمبو کې به پراته وي. واولئک دا کسان اصحاب النار خاوندان د اور دي، هم فيها خالدون چې په دې اور کې به همیشه یو وته دل اول اور کې همیشه پاتې کېدل. دا یو اخروی تخفیف شو، لوی یا رشوه خطرناک یا رشوه چې تاسو دغه کمکار چې د دوباره ژوندون نه انکار کول دا څه وړه خبره نه ده. دا یو معمولی تاسو خود مختاری نه ده چې تاسو څه ویل په خدا باندې رالو عام خلک چې وی بیل پسې ناراضي دسه نه ده، بلکې دې خبرې په وجه باندې تاسو کافران شوي او دسه کافران چې مستقیل په جهنم کې پراته.